قرآن کریم د الله کلام اختتام تر رسولې دی او تاسو یې نه چې خپ کثیر تعداد کې چونکه دا دی 20 ماشومان جماعت کې دي تقریبا 40 پورې بنات ماشومان طالبات هغه د جنکو مدرسه کې دي د دې خوشاله قابل نوینو مونږ خپل ځان کې د دې صلاحیت نوینو دا دومره په کثیر تعداد کې زموږ دي قرآن کریم دا دومره ماشومانو د الله کلام اختتام ته ورسو او تاسو خپل محسوسوئ دې ماشومانو ته چې نن سړی وګوري سړی ته د دې د مخونو نه د قرآن وارات او د قرآن کریم هغه خوشحالی هغه د دې د مخونو نه سړی ته ظاهریږي او سړی ای قرآن کریم د الله کلام دی قرآن کریم د آقا فرمان دی قرآن کریم د الله وینا ده نن ډیر خوش قسمت دي د دې ماشومانو والدین د دې مور او پلار میندې او د دې اساتذه کرام ډیر خوش قسمت دي چې نن الله تبارک وتعالى استادانو تداسي او مور او پلار رب العالمین داسي بچي او خودل دا ډیر د خوشحالي خبره ده دا بچی چې اینه دا زمون مخې ته چې ناستی او تاسو ته په نظر راځي دا د الله په نسبت باندې ډیر قدرمندي دا د الله په نسبت ډیر عزتمندي د دې ډیر لوی مقام دی تاسو ته علم دی چې قرآن کریم پکم اشپکی د اسمان نه د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته را نازل شو یو پیرا قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته نازل شوی دی بیا د دنیاوی اسمان نه لگ لگ قرآن کریم زمکه ترا نازل شو نو چې پشکم اشپکی قرآن کریم د اسمان نرا نازل شو د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ترا نازل شو اغی شپیتا قرآن کریم کے رب العالمین یو نوم ورک وی انا انزلناه فی لیلت القدر وی مونگ دا قرآن را نازل کو پا لیلت القدر کی پکی چې قرآن کریم را نازل شو اخ کې شپې رب العالمین یو نوم ورکو لیلۃ القدر شپه د قدر قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوی اسمان ته را نازل شو تاسو ته به دې نه اندازه ولګي چې قرآن کریم په کومه شپه کې را نازل شو اغی شپیتا اللہ نم لیلت القدر ورکوی دا دیر دا قدر شپدا دا اغی شپیتا صف فضیلت میلوش بیگام شپوا نن بم شپراشی دا دمر مدم تیرشول بل شپم شپوا اغی شپیلا اللہ یو مقام ورکو قرآن کریم کے رب العالمین او فرمائل لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا دغی یویش پی عبادت د زرو میاشتو د عبادت نا افضل تاسو آخر عشره کی لیدی چی آخر عشره شروع شي ارسڑی عبادت کئی وی خش پر آروانا دا تاسو ورطا خش پوائے قرآن کریم کے ورط رب العالمین لیلۃ القدر وائی دا تاسو چی تالاش کوئی وی خش پر آروانا دا عبادت دا زرو میاشتو دا عبادتنا افضل دے دا وجہ داوا
چې په دغه شپه کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته را نازل شوی دی. هغې شپې له الله دومره لوی مقام قرآن کریم کې ورک. یوې هغې شپې ته بل نوم ووی انا انزلناه فی لیلة مبارکه. مون قرآن کریم را نازل کو پشپا مبارکه کی. نو کم اشپا کی چی قرآن دو نمونه ورکڑل، لیلۃ القدر او لیلۃ مبارکه. وی دیر مبارک شپوا، دیر دا قدر شپوا چی قرآن کریم پکی را نازل شو. نو اغا شپا اغا یو زمانه و دوران اغی شپیل اللہ سمر لوی مقام ورکو چی پاغی کے قرآن را نازل شو. نستادی بچی چی پا جب دا اللہ کلام ہوئی او ویل وستو ختم کو رکی محفوظ کو. نو زک سنگ ستا بچی تا عام بچے ہوا ما ستا بچے قدرمن بچے دے، دا مبارک بچے دے چی دا قرآن کریم اوی او قرآن کریم باندی جب الوستلا. دا معصومان قدرمندی، دا عزتمندی، دا بیتاج بادشاہان دی. وی تا گو رئی دا بیتاج بادشاہان دی، تاجون نشتا و نور بادشاہان دی. دیل اللہ دسی لوی مقام ورک. خیالی یو کتاب دے بے کتابونو کی دا اغی مصنف چی مولانا خیالی سے دا کتابی لکلے دے. بادشاہ پس یورس سوال جواب اکڑوے دا اختر مانزل برازی مونگ لبا دا اختر منز پڑا ہوئے. مولانا خیالی سے ورتوائی منز با پڑاو ما خما پسی با یو زانگو روڑے. اگه زانگو یو طرف پا بادشاہ نیولی بل با وزیر نیولی او زبا پا کناسم او دا اختر منزت با حاضری کو. یو طرف پا بادشاہ نیسی یو با وزیر نیسی او زبا اگه زانگو کے کینم او دا اختر منزت با بیداد وارا بوگا باندی ہوئی. وی ٹھیک دا شرط منظور دے. اغا زانگوی پس روڑلا او خی تیارہ کڑی وا. یو طرف بادشاہ انیو یو طرف وزیر انیو او مولانا خیالی سے بھی پکی روڑ چی منزی پڑاو کو وی واپسی کی بمی بادشاہ پخپلو اگو باندی ہوئی. واپسی کی جزم ددو پا اگا بزم واپسی کی دا آغا اگی تو خطو آغا پا اگا روڑو. نو بادشاہ ورطوی وی حکمت راتو خیا سو جواب وی یو کال پس پا جواب در کو. یو کال پس چی بل کال بیاد منظم مقراللا. نو خیالی سے پیادر آروان دے او خلق ورسر دے او منزل را. بادشاہ ورطوی اگا حکمت راتو خیا وی اگا حکمت دا دے چی ماوی چی دے خلقو تا دا قرآن قدر معلوم شی مائی زکا با ما پوگا وڑای. نو چی تازا پوگا وڑا ما او خلقو اولی دا ما نوی تیر کال ما سر مدرسہ کے 2000 طلبو اوی سکال را سر 8000 طلبا سبا. دا خلقو زولی دم چی زد بادشاہ پوگو ناسو. تا تا میں دا قرآن قدر خودو، تا تا میں دا قرآن مقام خودو. دا بیتاج بادشاہان دی، دا ملکانان دی، دا سرداران دی. دیل اللہ دیر لوئی مقام ورکڑے دی چی دی تعلق دا قرآن کریم سر راغلے دے. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکرمو حملت القرآن. عزت کوئی دا حاملین دا قرآن. دا قرآن دا حاملین قدر کوئی، دا قرآن دا حافظ قدر کوئی، دا قرآن دا عالم قدر کوئی، دا قرآن دا ناظر اخوان قدرم کوئی.
چاچی دی عزت کو اکرمنی اغا زما عزت کو نبی علیہ السلام وائی او چاچی زما عزت کو دد رب العالمین عزت کو دی بچوتا درانکتل او دی اکرام کول دا بالواسطہ دا رب العالمین اکرام کول دا دین تا اوچت کا تدی دا قرآن تا اوچت کا تدی دا اللہ کلام اوچت ولی او دا خدای شان دے سره چې دا چام تعلق راغے نو قرآن کریم باور عزت ورکی نو اے ماشوانو دیر بختوری اے طالباتو دا قرآن کریم دیر بختوری چې دا قرآن سرم تعلق راغے قرآن یو مقام ورکی قرآن یو عزت ورکی او دس عزت ورکی چی اگا بیا ختمی گینا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ولاڑ دے دمانس ٹیم دے آواز وکو وی حافظ قرآن شتا چی مانس ترا مخیتش خلق دتا گوری وی امیر المؤمنین ولاڑ دے اگا ہستی ولاڑ دا چی شیطان پلار را روانی دے پلار را روانی نو شیطان لار پریدی وی عمر را روان دے فارق بین الحق والباطل را روان دے حق و باطل چی دا یو بل جدا کرل اغا را روان دے دسی مقام او آواز کئی ویشتسو کو حافظ قرآن خلق دا قرآن عزت اولیدو کاش چنن زما بچے حافظ ویشتہ دا قرآن حافظ سالم رضی اللہ تعالی عنہ یو آزاد کردہ غلام را روان مخی سخت را روان خلق گوری وی امیر المؤمنین ولاڑ دے آزاد کردہ غلام دا امامت کئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن حافظ دے اقا آزاد کردہ غلام دا امامت پا مصلح ادرے دو او امیر المؤمنین شاہ ادرے دو او آزاد کردہ غلام وی اللہ اکبر شاہ امیر المؤمنین وی اللہ اکبر پا 22 لاکھ مربع میل حکومت کئی اغد حافظ قرآن نشاہ منزتا ولا دا قرآن دیر لوی عزت تے دا استاز دا شاگرد اے ماستا سمخ کے دا صورت ہوئی ما صرف ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکت دیدی قل هو اللہ احد ما صرف دا بسم اللہ ای نہیں دا دی صورت نمخ کی لکلی شوی تاسو صرف دا دی دا قدر نخبر ہے قرآن او طول قرآن کریم دیکھو سوائمون دا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ دل اللہ دیر دانائیو حکمت ورکڑو دیر پوا وی پلارا باندے روانو ما چاہتے تپوسو کوئی دا پوا اللہ سندر کڑی دا وی پلارا روانو ما کاغذ باندی لکلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم وی اغا کاغذ میں روچت کو چی روچت میں کو زی میں ولکتو چی پا یو موزون زی کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی پا یو مناسب زی کی اقدما وی زی میں انموندو جسی مناسب زی میں لو نشو چی خیر نوی اغا پانا میں خلیتا اویشتلو جویلا میں خلکی میں جویلا تیرا میں کڑلا میں مناسب زی نشتا دے ایبا تیرا بائی کما وی چی سنگ میں بسم اللہ تیرا کڑلا وی اللہ را باندے دا حکمت او دا دانائی دروازی پولا کردی دا یو بسم اللہ دا تیرا ولو برکت او دے بچو سو پیری دا قرآن ویلے دے دے ما شمانو سمر پیری یو حرف ویلے دے او دائی دی اڑلتا کس کڑے دے او دائی دی اڑلکی محفوظ کڑے دے اے دا ما شمانو اے طلباو اے طالباتو چی چری خاپا نشری دا دسی کلام سرم واسطہ را غلی دا چی اللہ با یو مقام در کئی اللہ با یو عزت در کئی
او الله به مور او پلار لم یو عزت ورکوي. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو کاغذ په ډاګه وغورځېږي او په هغې باندې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم، دی پکې لیکلي الله تبارک و تعالی فرشتي مقرر کی وی ورشئ د دې کاغذ نه غیر چاپیره ګیره ور واچوئ. ګیره دې کاغذ نه غیر چاپیره ودرېږئ، د هغې پورې ودرېږئ چې د څو پورې د دې کاغذ اوچتونکې پیدا شوې. دا کاغذ په ډاګه فرشتو د دې نه ګیره ور اچولي چې کله کس راشي او دا کاغذ اوچت کړي د ډاګې نه، الله فرشتو ته وایي وی ګیره ختمه کوي او دې سړي له په علیین کې یوه مرتبه ولیکئ، چې علیین کې ورله مرتبه ولیکئ چې د بسم الله اوچته کړه. د دې قرآن نه به څومره فرشتو ګیره ور اچولي، د قرآن د ویونکي نه فرشتي ګیرې ور اچوي. ګیرې چې د بسم الله نه ګیره ور اچوي نو د قرآن د ویونکي نه به څومره فرشتي ګیره ور اچوي. وایي چې دا بسم الله چرته ضایع نشي. قرآن داسې عالی کتاب دی، قرآن له الله داسې مقام ورکړی دی. دا بادشاهان دي، دا ماشومان، دا سرداران دي چې د دې تعلق د قرآن کریم سره راځي. ډېر کرته د قرآن استاز د قرآن شاګرد ته د دعا ټیم میلو نشي. دی ټوله ورځ قرآن لولي نو د دعا ټیم ورته میلو نشي. وی پلانکي سړي ځان له دعا وغوښتله او ما دعا ونه غوښته، هغه د مشر کس ناستې ځان له دعا وغوښتله. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي چې څومره کسانو دعاګانې غوښتلي وي او کم کس د قرآن په تلاوت کې مشغول و او دته دعا ټوله دنیا کې چې څومره خلقو دعاګانې غوښتلي د هغې ټولو نه زه دله غوره ورکړم. دعا به نه کړي الله به غوره بدله ورکړي. دا د قرآن شان دی. نو ای د قرآن استازانو، ای د قرآن عالمانو، ای د قرآن شاګردانو، الله ستاسو په وجه د قرآن د حرکاتو د سکناتو حفاظت کوي. یقین وکړه بله ورځ محفل حسن قرتو دی عبدالباسط قاري صاحب دې ځای کې دا اوس چې دلته و مونږ سره ده راغوښتی و محفل حسن قرتو. یره قاریانو تلاوت کو، ما چې د قاریانو هغه تلاوت واورېدو دا عقل مې راله حیران کو حیران. زوام چې د عوامو په ډرګ ډرګ جړلې چې قاري قرآن لوستلی. تاسو خبر یې؟ مای شکر الحمدلله قاریانو ډېر خوشحاله شئ. الله وی د قرآن د حفاظت ذمہداري ما په خپله اغوستې ده. نو په ځمکه کې خو به وله څه اسباب ګوري که نه، نو د دې قاریانو په وجه الله د قرآن د حرکاتو د سکناتو حفاظت کوي. بختور یې بختور. او د دې علماو په وجه الله د قرآن د معانیو حفاظت کوي. الله معنی په علماو کچې کچې جبې کچې کچې جبې او دې د حرکات او سکنات ادا کوي. قربان دا د قرآن حفاظت الله د دې معصومو جبو نالي، د معصومو جبو شکر دی. دا د دې علماو برکت دی، دا د دې حافظانو برکت دی، دا د دې قاریانو برکت دی چې الله تبارک و تعالی په محلو کې داسې ماشومان پیدا کړ. او دا جاوید مولی صاحب، بیان قاری صاحب، دا د دې برکت دی. الحمدلله زه ډېر خوشحاله شم. الله دې ټول جماعتونه آباد کړي. خو په طور د تحدیث بن نعمت ما خپله بله ورځ مونځ پړاوه مای انما انت منذر من یخشاها. ما نه اوس ییر دي چې ما په دې انته کې غنه پرېښوده او که په دې دا اخفا او که په منذرون کې مې پرېښودله. دا داسې دی که نه انما انت منذر من یخشاها. نو ما نه اوس د انته او منذرون کې پته نه لګي چې کم یو. زما یو رکوټې ماشوم بچی دی، شاهد چې دلته به یا یې یا بنې عکاشه دومره خس کې دی.
قاری صاحب سره کلاس کې سبق وی پڑھا غخکاریم نه یو سپاره حفظ حکومت کور وی ابو دا یو ځای دی ټیک ونه وی په مانځ کې مې کوم ځای مې ټیک نه دی ویلې ودا منذرو دی وی تا وی چې منذرو مې یخشا صرف اخفا معنا پاتې شي و اخفا ما ته وی دی ځای کې تا دسی وی مې الحمدلله چې دومره خس خس ماشومان دومره کچ کچ ماشومان او د امام نه چې غنه او اخفا پاتې کیږي وی دا ځای غلط وی ابو دا ځای ټیک نه وی منذر من یخشاها مې ښه بچیا بیا به نه پاتې کیږي انشاءالله شکر الحمدلله شکر الحمدلله دا کچ کچ ماشومان دی الحمدلله چې زمونږ جماعت کې مانځه ته څوک امامت ته مخکې شي او غنه او اخفا پرېږدي ماشومان وی غنه تې پاتې شوه وی اخفا تې پاتې شوله وام شکر دی ماشومانو ډېر بختور یې ډېر او د الله په مونږ دا فضل روزي کې نو مونږ د دې قابل یقین وکړئ که مونږ د دې قابل یو او دا چمن مونږ د دې قابل نه یو مونږ کې دومره صلاحیت نشته دی چې الله زمونږ محله کې دومره حافظان او داسې ښکلي ښکلي ماشومان او دا د جینکو دا مدرسه زه به دا خبره ښه په تسلی وکړم نشم ویلی کو په دې کلي کې ماته داسې کور نه ښکاري چې په هغې کې به زمونږ د دې مدرسې شاګرد دی ما ته نه دی معلوم شاید چې وي خو زه وایم چې نه به یي انشاءالله په دې غونډ کلي کې په دې دوو کلو کې که د هرې محلي ما ته نه ښکاري چې زمونږ د مدرسې شاګرد به پکې نه او دلته به قرآن په ترجمه او په ناظره باندې ویلی دی الله دې دا بهار آباد ساتي او تاسو دعاګانې کوئ دې کې اساتذه محنتونه کوي بس دا به د چا دعا وه دا به چا دعا کړې وه او انشاءالله دعا کوئ یو بهار په دې کلي را روان دې جینکو مدرسه کې 28 جینکو اوله درجه وویلله انشاءالله تاسو د کلي خلق به دعا کوئ څه کاله یو څو کاله پس الله دې مونږ ټولو له او تاسو له ژوند راکړي انشاءالله دې کلي ته به 28 عالمانې ورکو انشاءالله یو ځل مخکې تاسو لیدي مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه راغلی و زمونږ هغه زوړ جومات او ختم بخاري کړی 10 جینکۍ د علم نه فارغې شوي وي یو ځل دې کلي ته 10 جینکۍ فارغې میلو شوي دي او چې ستاسو دعای 28 جینکۍ به نورې دې کلي ته میلاویږي انشاءالله 28 پلاران به الله د علماو پلاران کوي انشاءالله 28 میندې به الله د علماو میندې کوي انشاءالله او دا سلسله روانه ده مونږ سره 23 ماشومان د حفظ په کلاس کې دي چا 10 سپارې چا 9 سپارې نو انشاءالله څو کلونه پس پکه خیرې انشاءالله یو 30 پلاران په دې کلي کې د حافظانو پلاران کېږي انشاءالله الله به د علماو پلاران کوي انشاءالله تاسو صرف دعا کوئ چې الله دا محفل دا رونق دا برقرار ساتي او تاسو به زما درس کې اورېدلي زه هره ورځ وایم یا الله دا کلي د علماو مرکز کې تاسو به زما هغه دعا اورېدلي وایم یا الله د حافظانو مرکز کې یا الله د علماو مرکز کې انشاءالله زمونږ دا تسلي ده چې الله به دا کلي د علماو مرکز کوي انشاءالله ډېر لوی لوی اکابر زمونږ دې کلي ته قدم اغستی دی ډېر مبارک قدمونه زمونږ دې جومات ته راغلي دي انشاءالله دا زمونږ تسلي ده که خیرې چې الله به دا بهار برقرار ساتي برقرار او د دې دواړو ډېر مین دی الله دې د ټولو بچي حافظان او عالمان کې پلاران او میندو تاسو ته وایم د چا بچي چې حفظ کوي یا د چا لوڼه چې مدرسه کې علم کوي خصوصي ورله 2 رکعاته نفل کوئ منځ ورله کوئ پلارانو یوه خوشحالي در باندې را روانه ده حدیث مبارک کې راځي چې خلق جنت ته ځي ټول خلق به جنت ته ځي الله به حافظ قرآن ته وایي حافظ قرآن صبر وکړه تم جنت ته ځي او الخل هو حافظ قرآن په یو لاس کې همیشګیري والا بیا به مرې نه
نو همیشه خو به هر سړی په جنت کې مري به نه. الله به دې حافظانو له یو څیز ورکړي. الله به حافظ قرآن ته وایي د قرآن حافظ. ته دنیا کې خلقو ته زیرېدلی وې، نن تا ته خلق زیروما. ګورئ د تمام دنیا بادشاهانو ګورئ ټول خلق به ګوري چې څه چل دی. الله به حافظ قرآن ته وایي الملک الملک. اے د قرآن حافظه دې بل لاس کې بادشاهي والا، زه د جنت بادشاه مې کړې، زه نه نوځه جنت ته. ټول بادشاهان به ګوري، ټول ملکانان به ګوري، ټول سرداران به ګوري. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرآن عرفاء اهل الجنة حاملین د قرآن، هغه به سرداران د جنتی. دی به جنت کې ملکی کوي. ماشومانو د جنت ملکی به کوئ، د قرآن شاگردانو د جنت سرداری به کوئ، او جنت کې به ملکی او سرداری کوئ. اے زما بناتو جنکو طالباتو د مدرسه ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے با اللہ خوشحالی درکی، جنت کے با اللہ مقام درکی. دنیا کے مقام تو گزرے گئے، د جنت مقامنا اللہ تیار کری دی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سمر پا تکلیف کے وقت تیر کڑے دے. امام الانبیاء ورطا غگ وکو، دروازه وټکولا، دندنا هغه دروازه نه کولاوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازه ټکوي، دندنا هغه وی څوک وی ابو کی یا فاطمه، فاطمه ستا پلارې ما دروازه کولاویږي نه کولاویږي. نبی علیہ السلام ته جواب ورکو، وی د الله حبیبه ته ورکې ولاړ وې، خو ما سره دومره لباس نشته چې زه پکې خپل ټول وجود پټ کړم. دومره لباس شته دی نه، نو دروازه څنګه کولاو کم؟ ته دروازه کې انتظار کوي، خو دومره لباس شته دی نه چې وجود پټ کړم. دنیا کې داسې ژوند تیر کړی بی بی فاطمې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صادر ورګزار کړ، وی دی کې وجود پټ کړه، خو ما ته ورکولاو کړه. نبی علیہ السلام ته ورکولاو کړه، وی جړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي دنیا غواړي چې ځمکه کې سره زر او سپین زر پیدا شي؟ نه د الله حبیبه چې ته رضی او الله رضی، زما اخرت پکار دی. جبریل امین اسمان نه وحی راوړله، اے د الله حبیبه رب العالمین فاطمه د جنت د تمام ښځو سردار او میندو خویندو زمونږ د مدرسې طالباتو په دې شکر وباسئ چې الله دا محنت نصیب کړی دی او قرآن ته الله کینولی. تاسو تم ماشومان واما، د مدرسې د طالباتو تم واما، د استادانو ته م وایم، داسې به نه وایئ چې موږ مدرسې ته راغلي یو، داسې به نه وایئ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، الله وی په میراث کې قرآن ورکوم هغه چاته چې څوک واڼوما. اے ماشومانو، اے طالباتو، تاسو الله منتخب کړی یې، الله چان کړی یې، الله غوره کړی یې د مدرسې استادانو او شاګردانو. اے استادانو، اے مولانا جاوید صاحب، مولانا محمد بیان صاحب، مولانا محمد ابراهیم صاحب او د دې مدرسې د طالبات استادانی، تاسو الله چان کړی یې. اے بچو، تاسو دا تنکۍ جبې الله خوښي کړي دي، الله چان کړي یې د قرآن کریم دپاره. نو ټول دعا کوئ، مونږ دا دعا کوو یا الله دا کمې میندې او پلاران چې دلته راغلي دي دا ټول د حافظانو پلاران کا، دا د علماو پلاران کا. او تاسو ته وایم ای بچو، تاسو ته د جومات د ماشومانو تم وایم او د مدرسې د طالباتو تم وایم، د مور او ساتئ ډېر خیال. تاسو به اوریدلی زمونږ د مذهب امام دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، دا ډېر لوی امام و، ځکه ورته امام اعظم ابو حنیفه وایي رحمت الله علیه. وی د ده مور و مور او د ده په وخت کې دوه مشران علما و. نو دې مور ته چې به مسله رالله،
نو د دې زوی نه به یې تپوس نه کو چې دا مسله څنګه ده. وی بی ما پلان کې عالم لبوزه چې زه ترې د مسلې تپوس کړم. امام صاحب به ورته وي ټیک روانه کړله او مور ته به یې وی کښېنه. اوس د امام صاحب په وخت کې هغه 2 مشران علما او امام صاحب به په سورلۍ خپله مور کېنول او مهار به یې ونیو د سورلۍ او روان به شو. شاګردانو چې به ولیده د هغه خو په لکونو شاګردانو چې امام صاحب ولیده وایي د سورلۍ مهار یې نیولی دی. مور یې په سورلۍ ناسته ده او امام صاحب مهار نیولی دی. ادبن احترامن به ټولې لارې د شاګردانو ډکې شو. ټول شاګردان به ولاړو وایي ځکه امام صاحب را روان دی ودرېږئ. ټولې لارې به ډکې شوې خلق به ولاړو. نظاره به یې کتله چې دا څه چل دی. وی دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مور د سورلۍ مهار نیولی دی. دا د مور احترام دی. ټول دنیا به ولاړه او مهار ته به یې کتل چې هلته به ورلل. نو یې هغې عالم نه به یې د مسلې تپوس وکړو. نو یې ډېر کرته به هغه مشر عالم په هغه ټیم په مسله نه پوهېدو. امام صاحب به پې پوهېدو. نو امام صاحب به پټ هغه مسله هغه ته ووایي دا مسله داسې ده. اوس یې ته زما مور ته ووایه. ړومبی به یې هغه ته ووایي وی زما مور زندگی بری مور ته دا نه دي ویلي چې دا مسله خو ماله راځي که نه ما نه زده کوه که نه خو چې مور به وي بومې ځه مهار به یې راواغست. مور به یې په سورلۍ باندې کېنوله ادبن او احترامن. نو دا چې تاسو د مدرسو د بچي د مور او پلار قدر کوئ دا نور به بیا په سر کې کوي. وی به ګوره دی د مور قدر کوي دی د پلار قدر کوي. نو دا ټول به بیا قدر کوي او مور او پلارې تاسو ورته دعاګانې کوئ. زه تاسو دا ختم کومه. ناظرې والا یو څو قرآن مجیدونه راوالی او ترجمې والا بره طالبات